زه دې مشرانو ته وایم چې بې غیرتوب مه کوئ چې دې ظالمانو سات ورکوئ چې چوکې په موږ مسلط کړي دي او ولې مسلط کړي دي دغه پاره په موږ مسلط کړي دي چې غلطې فیصلې به وکړي او غلط پالیسۍ له وجې به دلته موږ روزانه لاشونه اوچتوو د یو درجن مشران پاته دي دې نه بقیه چې کوم مشران دي دا ټول غداران دي دا ټول ورسره میلاو دي که دا یو درجن مشران ته نه ختم سلو ولا قسم په خدای چې پښتونه ټول عمر به غلام مرته موږ ته ضرورت نشته ده چې ما په ضلع چې ما په صوبې چې هر یوې ضلع چې دا بدامني ده او یو مشر ټارګېټ کېږي امن حوالې سره وسایلو په حوالې سره هغه فیصلې ټولې ناکامې دي یوه فیصله پاته ده که توپک نسې راخیستی توپک جرأت نه وي او قوم ته توپک اواز نسې ورکوی نو دا چوره پښتانه په هرې ضلع چې دومره غټې غټې جرګې کېږي دومره غټ غټ احتجاجونه کېږي ډېر ژړا کوو دلته موږ ته افسوس درېږي چې په دې پالیسۍ چې موږ پښتنو لیډرانو سره شامل دي چې ټولې پښتونخوا چې هرې ضلع چې جرګې دي او مرکې دي او احتجاجونه دي بلا مونږ راسې دا خبرې وسلې او بلا مونږ دا هغې چې فیصلې وسلې او فیصلې چې کومې ټوله تر اوسه پورې نه پورې چې څومره فیصلې وسلې هغه سر ته ونه رسېدلې او نه کامیاب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دلته ګونګې شه په هر ظلم باندې چوپ پاتې شه څوک چې رښتیا وایي انصاف کوي کفن ته رسي او دغسې مولانا خنزیب صاحب کفن ته ورسېده او شهید شو مولانا خنزیب صاحب امن او د پښتونخوا وسایلو همیشه خبره کړې وه او پښتنو ته خپل حق غوښته او په خپلې خاورې په پښتنو یې امن غوښته په دې موقع باندې دی په دې بازار چې ګرځېده او دې بازار کې دی امن پاسون دپاره د خلکو راویښولو دپاره او خلکو راوچتولو دپاره کوشش شروع کړی خو په لاره چې دی د دې نظر څه د خپلو ملګرو سره الله پاک دې جنتونه ورکړي خو خبره ده چې مشر مړ سي نو قیمتي سي دا بازار کې یو کلیپ به در سره ګورم چې کله د امن دپاره دا جانډه په لاس کې اوچته کړې وه او بازار کې به د خلکو ته خواست منت کوو او هغې ټیم کې د خلکو او موږ ټولو دا فیسبوک باندې اوس چې تاسو څومره ګورو او څومره د کلیپان زاړه تقریران راوچتېږي او خلک د پسې د په غم کې او پریشان هم دي او غوسه هم دي او افسوس هم پسې کوي خو افسوس ته چې کله مشر ژوندی وي نو هلته چا سره د هغې قدر نه وي ماضي چې موږ چوره مشران مړه سوله هر سړي ویلی دي چې دا به دې نه بعده به بل مشر نه مړېږي خو روزانه په بنیاد باندې تاسو به وینو چې عام خلک او موږ ټول مشران دغسې ټارګېټ کېږي او اخر خبره دې تر روانه ده چې په پښتنو باندې اوس تقریبا کم از کم زه وایم چې یو درجن مشران به پاته وي دې نه زیات به نه وي دې نه زیات قوي مشران ډېر دي بلا مشران دي په ټولې هرې ضلعې چې به وي خو چې کله د ټولې خیبر پښتونخوا ټولو پښتونخوا اواز چې ده هغه له یو درجن نه زیات نه دي هغه چې کله یو درجن درنه صفا شي او دې ته به انتظار کوو ځکه چې موږ پښتانه صرف د فیسبوک مجاهدین یو او د فیسبوک پورې محدوده یو بس افسوس وکړو او خبرې وکړو جذبات نه او ورسره جذبات خبرې وارو هغې عملي کار نه کوو او زه اوس هم وینم چې ټولې پښتونخوا چې هرې ضلعې چې جرګې دي او مرکې دي او احتجاجونه دي بلا مونږ راسې دا خبرې وسلې او بلا مونږ دا هغې چې فیصلې وسلې او فیصلې چې کومې ټوله تر اوسه پورې نه پورې چې څومره فیصلې وسلې هغه سر ته ونه رسېدلې او نه کامیابې سلې او په هغه چې کوم مشر په دې چې زه به ووایم چې کله دی په دې جلسو او جرګو چې دا خبرې وکړي نو هغه ټارګېټ کېږي پاته کېږي نه نو ولې ته ټارګېټ کېږې ته ولې خپلې جنازې انتظار کوې ته ولې د خپل کفن انتظار کوې نور موږ سره پاتې څه دي نور تاسو د موږ مشران یا موږ عوام په دې باندې عملي کار ولې نه کوو زه خو وایم چې دې نه صرف یو حل ده بس که توپک چیرې نسې راخیستی توپک همت نه وي تر چې د مشرانو ته وایم د جرګو ته وایم د خلکو ته وایم د مرکو ته وایم چې د چوره پښتونخوا ټول نن په هرې ضلع کې تاسو به وینو چې احتجاجونه کوي او روزي او خبرې وکړي او بس هر سړی بیا خپل کور ته لاړ سي نو اخر کې بیا داسې چې مشر چېرته ګوشي ورته میلاو سي نو دغسې مړ کړي نو هغې مشرانو ته پکار ده چې نوره مخکې څوره فیصلې وسلې او چوره تاسو په هغې باندې قوم په حوالې سره امن حوالې سره وسایلو په حوالې سره هغه فیصلې ټولې ناکامې دي یوه فیصله پاته ده که توپک نسې راخیستی توپک جرأت نه وي او قوم ته توپک اواز نسې ورکوی نو دا چوره پښتانه په هرې ضلع چې دومره غټې غټې جرګې کېږي دومره غټ غټ احتجاجونه کېږي خو دا ټول بیا پښتانه راوځئ او چې خیبر پښتونخوا ته چوره لارې دي خو دا بیا ټول یې بند کړئ په دې ځای باندې کښېنئ او په دې ځای باندې جرګې شروع کړئ په مین شعرا ټول یې بند کړئ
بیا به پته ولګېږي، بیا به هر سړی راځي دلته به تپوس ور راځي او هر سړی به موږ خبره اروي. زه وایم چې نور دا پی ټي آی میټي آی یا چوره پارټۍ دي هسې د فضول دا قوم نه تنګوي. چوره په جانو باندې وکړل، دغسې صوبایي حکومت ته موږ ته ضرورت نشته ده چې ما په ضلع چې ما په صوبې چې هر یوې ضلع چې دا بدامني ده او یو مشر ټارګېټ کېږي او ما صوبه دې په غلي. نن که خلکو وینه ټوله ورته پی ټي آی ته نیسي، بېشکه موږ منو چې دې بدامني تعلق وفاق سره ده او وفاق باندې موږ تاسو ته به پته وي چې کله موږ وسایل دي یا موږ معدنیات دي هغه خو موږ ته نه راکوي. د موږ عوامو په لاس چې یو ووټ و هغه حق یې موږ نه واخیسته، ځکه چې عوامو چاته ووټ ورکړی و، چا کې سلیکټ کړي وو چې موږ کوم فیصلې به کوي، ملک فیصلې به کوي، موږ بهتري دپاره به کار کوي. هغه کس هغه پارټۍ هغه مشر یا عوام ووټ قیمت هغه له خلکو نه واخیسته، هغه ظلم. نو نور پاتې څه شی دی عوام سره؟ اخر کوم یو تا ته هر یو ضلع ته یا صوبې ته کومه یوه لار در پاته ده چې ته به په دې باندې کار کوې. نو یو حل ده، بس مولانا فضل الرحمن ته وایو، پی ټي آی ته وایو، ټولو ته وایو چې دا اوس د پارټیو خبره نه ده، دا د ټول قوم بنیادي خبره ده. ټولو خلکو هر سړي د سیاست نه بار وتل دي، ظالم سات نه دي ورکول. نن چې کوم په موږ باندې مسلط دي، کومه نه وفاق چې حکومت دا په ووټ راغلی ده، بچی ته پته ده چې په موږ باندې دا ظالمان دا جابران مسلط کړي دي او غلطې فیصلې په دې باندې کوي او موږ دا په غلطو فیصلو پالیسیو باندې دلته ټارګېټ کېږو. نو دې ظالمانو سات به ولې ورکوو؟ زه وایم چې د چوره پارټۍ دي، د پښتنو چوره پارټیو مشران دي، هغو ته پکار ده که نه؟ هغو ته پکار ده چې فیصله وکړي، نوره دې ظالمانو سات نه کېوه. دا خو د کوم ظالمان دي؟ دې کوم لپاره کومه یوه تر اوسه پورې روغه فیصله وکړه؟ ټول پاکستان چې ټول هر ځای پښتون سره ظلم لګیا ده، په دې ظلم باندې خاموشه دي. بلکې اوس خبره راغله پنجاب خلک په دې چې ټارګېټ کېږي. بله ورځ پنجاب یو کور چې د یخ کس والد صاحب وفات سلی و، دا تصویر بیا تاسې وینو، د دغه کس والد صاحب وفات سلی و او هغې فیملي راتلله په بلوچستان له خوا دلته د ګاډي نه د ده فیملي کوزه کړه، جنازې ته راتلل، د پلار جنازې ته راتلل. نو هغه چې کله کوز کړه نو هغې چې دوه وروڼه وویستل، مړه یې کړل. نو چې کله یې مړه کړل هغه جنازه پرته وه. نو تاسې تصور وکړئ چې کله تا په کور چې جنازه پرته وي او پلار جنازه دې وي او تا ته وروڼه زمن را رواني جنازې ته او هغې سره دا عمل په لارې باندې وسي، نو هغې په کور باندې په بچه تېرېږي. خو افسوس ده چې نن پوره پاکستان چې هېڅوک محفوظ نه ده. او محفوظ ولې نه ده؟ چې موږ باندې دا غلط خلک مسلط کړي او غلطو خلکو له پالیسۍ له وجه دلته پوره ملک ته نقصان رسېږي. خو په هغې باندې موږ دلته ویر جړا کوو، دلته موږ ته افسوس درېږي چې په دې پالیسۍ چې موږ پښتنو لیډرانو سره شامل دي، په دغې موږ ظالمانو حکمرانانو سره د موږ پښتونخوا نه هغه په پارټۍ په حیثیت باندې وي، هغه په نماینده په حیثیت باندې دغو خلکو سات ورکوي. ولې ظالمانو استعفاګانې ورکوي که نه؟ خپلې صوبې ته ټول راځئ، ټول پښتانه چې بس نه منو داسې حکومت، نه منو داسې پالیسي چې موږ پښتونخوا باندې اور لګي او دراسې خپل اشاراو باندې چینی او ټول بند کوي چې دغسې غلطې پالیسیانې موږ نه منو. چې یو ور د 10 کاله د مخکې 15 کاله د موږ علاقو نه وزیرستان، باجوړ، سوات وغیره د علاقو نه مکنډرات درته جوړ کړ، بیا دې وویل چې امن ده، بس موږ پریشن کامیاب سو، هېڅ شی نشته. او بیا اوس 15 کالو بعد بیا دا اور تاسې بیا جوړ کړ. خو دا خو تاسو پالیسیانې دي چې نسې کوئ. دلته به وایي چې زه سوپر پاور نمبر 1 یم، سوپر پاور نمبر 1 باوجود خپل جان نه غټ درې ګناه غټ ملک ته ته دمکي ورکوای شي، هغې جنګ چې کامیابېدای شي، ته دلته 2-3 زره کسانو مخه نه وینې. بیا خو یې مخه نه وینې، خو بیا ووایه که نه چې زه دې مخه نه وینم، کوم ولې په مړیا، مشران ولې په مړیا. نو بیا خو امریکا دلته سوپر پاور طاقت وه چې افغانستان ته راغی چې ویې منله چې دې خلکو سره جنګ نسه کوی، په ټیبل ټاکو سره کېناستل، په مذاکراتو طور باندې کیسه ورسره حل کړه. نو بیا چې نسې ورسره کوی خو بیا په ټیبل ټاکو سره کېنه که نه، مذاکراتو سره وکړه. بیا دا قوم خلک ولې په مړو، دا قوم ته دومره نقصان ولې ورسوو؟ که مذاکرات نه کوو قوم په مړو، بیا خو دا تاسې خپله په کوو. بیا چې خپله په کوو بیا زه دې مشرانو ته وایم چې بې غیرتوب مه کوئ، چې دې ظالمانو سات ورکوئ چې څوک یې په موږ مسلط کړي دي او ولې مسلط کړي دي، دغه لپاره یې په موږ مسلط کړي دي چې غلطې فیصلې به کوي او غلط پالیسۍ له وجې به دلته موږ روزانه لاشونه اوچتوو. ټولو پښتنو ته وایم دا هسې فضولې، دا ویډیوګانې او دا خبرې، دا جذباتي، دا صرف سوشل میډیا. مولانا خازم صاحب ماضي چې کوم مفتی منیر شاکر صاحب وغیره داسې ډېر مشران بلا مشران چې مړه سله
اوس هغه مشرانو بعد موږ دوره عقل جیته نه راغی چې دا هر یو مشر نه ټارګټ کیږي موږ عملی فیصله نه کوو بس یو هفته یو 3 ورځې هغه باندې جذباتو خبرې وکړو او بیا به خاموشه شو کچېره غواړی چې موږ دې بنیاد ته رسیږو او زه دا وایم چې د یو درجن مشران پاتې دي دینه بقایا چې کوم مشران دي دا ټول غداران دي دا ټول ورسره میلاو دي کدا یو درجن مشران ته نه ختم سلو ولا قسم په خدای چې پښتون ټول عمر به غلام دا نور بقایا ټول مشران دي ورسره میلاو دي او دا ټول دی هغه غلامان دي دا نه غړي دا ټول خرچيږي دي ټول خپل قیمت ته خو په جان پوي کو دا یو درجن مشران تحفظ وکړو دې ته وای چې نور بستی چې سو وسله چوره وسله هغه بستی چې چوره مړسله دینه بعد موږ چې کوم مشر دا ار هند لاند او هغه د لپاره صرف واحد حل ده کته پک نه سره خسته بیا د مشر د هر جرګې چې هر ځای چې دا فیصله وکي چې په خپل مینه شعراو باندې چینو عوام وغواړو چې نه منو دا لې تاسو شو موږ یې لې شو چې تر چوره پورې مشتتا امن نه راکړي خپل حق نه راکړي خپل وسایل نه راکړي دا یو خبره ده نور هیڅ شای په چپاته نه مننه دي شکریا